السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو عزتمندو مشرانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کرونا په ملک کې یو خوف هیجان د خلک په دې کې مبتلا کړي دي او د دې لپاره چې په صوبایي یا وفاقي سطح باندې کم انتظامات پکارو، ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې هغه صرف د ټي وي، د خبرونو، د فیسبوک، د سوشل میډیا او د پرنٹ میډیا د اعلاناتو پورې محدود دي. عملاً په هغې کې چې کمکار صوبایي حکومت له پکارو هغه بالکل نه دارد دی. د هغې لږ وضاحت تاسو ته کوم. زموږ دپاره ډېره زیاته د افسوس او صد افسوس مقام دی چې د 2017 د مردم شمارۍ مطابق ضلع سوات د 23 لاک نه اباو آبادي ده او د دې آبادۍ دپاره په سوات کې څه قسمه سکرینینګ لیب نشته. ګوره دلته کې د شوکت خانم کلیکشن سنټر شته، د آغا خان کلیکشن پوینټ شته او داسې د مختلفو لیبارټرو هغه کلیکشن پوینټ شته، خو د کرونا دپاره په سوات کې هیڅ قسمه د ټیسټ انتظام نشتی، بلکې دلته بلډ سیمپل اخیستی کېږي او هغه بهر ته لیږلی کېږي او د هغې رپورټ بیا راځي. زموږ په سوات مراد سعید وفاقی وزیر، سلیم الرحمن ایم این اے، ډاکټر حیدر ایم این اے او دغه شان 8 ایم پی ایګان بشمول خپل وزیر اعلی بشمول د خپل وزیر اعلی چې هغه بالکل خاموش ناست دی. دغه یو خبرې اورېدلې ده چې کرونا راغلی دی، په کورونو کې کېنئ او په هغې باندې که چا په سوات کې عمل کړی دی نو زمونږ ممبرانو صاحبانو پې 100% عمل کړی دی. نه مراد سعید په ګراوند باندې شته، نه ډاکټر حیدر په ګراوند باندې شته، نه سلیم الرحمن شته، نه عزیز الله ګران او داسې خپل وزیر اعلی صاحب. عزتمندو، د سوات کې مې داخلي لارې چې دي هغه بالکل کولاو دي، په هغې باندې څه قسمه پراپر سکرینینګ نشته. زه د ټولو نه اول د شکریه ادا کوم د کمشنر صاحب، بیا د ډي سي صاحب، بیا د تمامو اے سی ګانو، دغه شان د ډي پی او صاحب، ډي ایس پي صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، پیرامیډکس، ډاکټران، د دې ټولو شکریه ادا کوم. خو په حکومتي سطح باندې چې کم انتظامات پکارو هغه بالکل نشته. خلک دړه دړ د حیدرآباد، کراچۍ او د نورو صوبو نه سوات ته، چارباغ ته، خوازخیل ته، کابل، بریکوټ، بحرین ته، شنګلې پورې هغه خلک را روان دی او د هغې نه په لنډاکي چک پوسټ باندې دغه شان ساده تپوسونه کېږي چې یاره ټوخی شتي، تبه شتي او پرنجېږي خو نه او بس وایي کور ته ځه. یا مسلمانانو لږ هوش وکئ، لږ په ځان باندې رحم وکئ. دا خو 14 ورځې بعد د دې هغه اصل علامات ښکاره کېږي چې دې ته کور ته پرېږدي او دې کور ته لاړ شي او دې کورنټاین نشي او دې سیلف کورنټاین نشي، نو دې بعد دا خو به دا مرض د سپریډ کړی چې په ده کې علامات ښکاره کېږي، خو ده به په کلي کې تباهي کړي. نو زما یو ځلې بیا حکامو ته دا اپیل دی چې مهرباني وکئ د سوات په داخلي لارو باندې بالکل سخته پابندي ولګوئ. سوات الحمدلله اندرونی طور پر بالکل د کرونا د وبا نه بالکل پاک صاف دی، خو که سوات هغه متاثره کیږي، هغه انفیکټ کیږي، نو هغه به د بهر راغلو خلکو نه انفیکټ کیږي. ګوره مریض لاړ شي ځان په خپله باندې ولنټیرلی هغه په سیدو هسپتال کې ځان پیش کړي، یاره زه د بهر نه راغلی یم، زما دپاره څه انتظامات دي. هغه ورته وایي، څوک ورته وایي جانصیب کالج ته لاړ شه، څوک ورته وایي پی ټي ډي سي ته لاړ شه، څوک ورته وایي خپل ټیسټ وکړه او چې د ټیسټ هغه معلومات وکړي وایي 8000 روپۍ ورکړه، خپل ټیسټ وکړه، بیا کور ته ځه. دا څه انتظام دی؟ حکومت خو زمونږ په پولیو کې دومره غیرتي دی چې د بینې د غره په سر کې یو کور یې هغې ته یې ټیم لیږلی او هغه ټیم هلته کې موجود دی او هغه هلته ځي، ماشوم ته ډراپس هم کولی شي او ثابت ټیم ورته رسېدی شي او د هغې دپاره یې هغه کولډ چین هم برقرار کړی دی، د هغې دپاره یې هغو له هغه لوښي هم ورکړي دي، د هغو دپاره یې هغو له هغه یونیفارم هم ورکړي دي، د هغو دپاره یې هغو له نور انتظامات هم کړي دي. او زما یو اخبار کې مې بیان وکتو چې وایي د 1500 تابوتونو اډر د هرې ضلعې دپاره ورکړلی. یا مسلمانانو، یا حکامو، تاسو به کله راویښېږئ؟ رحم وکئ په دې قوم باندې، د تابوتونو اډر وروستو کوئ، د دې ژوندو غم وکئ. کم کسان چې د بهر نه راځي د هغې دپاره پراپر انتظام وکئ، که نه دا مرض به داسې خور شي چې زموږ سره یې هېڅ انتظامات نشتی چې موږ ډاکټر ته ماسک د هغې دپاره چې هغه خپل یونیفارم دی او د هغې لپاره چې خپلې چشمې دي چې موږ هغه نشو پرووایډ کولی، دا زموږ دپاره د شرم او د افسوس مقام دی. او دا شرم او افسوس د چا دپاره دی؟ دا زموږ د دې منتخب ممبران اسمبلی جناب مراد سعید صاحب
که ژوندی او زما دا پیغام ورته څوک ورسوي هغه به زه به مړ یم او دا کار به وشي. نو زما په خیال مراد سعید که څو په رښتیا مړ دی. ما خو نه د هغه ټاک شو واورېده نه مې بل څه پروګرام واورېدو. سلیم الرحمن صاحب هم پروت دی، ډاکټر حیدر صاحب هم په بړستنه کې دی، عزیز الله ګران صاحب هم په بړستنه کې دی، او خپل وزیر اعلی خو دغه یو خبره اورېدلې ده چې یاره کرونا راغلی دی په خپلو کورونو کې کېنئ. یا مسلمانه مراد علي شاه ته وګوره. مراد علي شاه د سند وزیر اعلی، زه هغه ته سلوټ کوم، سلام ورته کوم. هغه چې کوم اقدامات کړي دي هغه د ملک وزیر اعظم پکارو، هغه د ملک د وزیر اعظم په شان اقدامات کړي دي. افرین دي، الله دې ول صحت ورکي او الله دې د دې کرونا خلاف هغه چې کوم اقدامات شروع کړي په هغه کې د هغه سرخرو کړي. ډېر مهرباني. والسلام.